بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من دویم سایت کې مونږه د ایمان شرعي تعریفات دا شروع کړیو. مونږ ویل چې د ایمان شرعي تعریفات بنځه تعریفونه تننده کیږي. اولنې مذهب د چاو د بعض اهل سنت والجماعت علامہ شمس الاسلام شمس الائمه او فخر الاسلام رحمت الله علیه. هغه سوچ ایمان د سلام ده، ایمان د تصدیق قلبی او دا اقرار باللسان نوم ده. ویم مذهب چې نه هغه چاو جمهور محدثین او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وو مسلکو. هغه سوې چې ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم ده او اقرار باللسان په دنیا کې د احکاماتو دا جاری کول تم کې نه رحمت الله نو ها دا احکاماتو جاری کول لپاره دا شرط ده. او دریم مذهب چې نه هغه د کرامیه وو. کرامیه سوې چې اقرار باللسان هم دی او په دې دوی دا خبره کوي نو د دوی لپاره دوه دلیلونه په خبره باندې وداږي. د یو دلیل درې جواب او د بل دلیل دوه جواب او داږي بیا د قران مجید آیتونو دا ورته پېښ کړو. څلورم مذهب هغه د ایمان په تعریف کې د جمهور محدثینو نه جمهور محدثینو او د متکلمینو نه. متکلمین دي د اشاعره نه علاوه اشاعره او مخکشم اشاعره او علاوه چې هغه څوک د خوارج او د معتزله، یعنی جمهور متکلمین مراد یې د خوارج هم مسلک ته او د معتزله هم مسلک ته او د فقهاو مسلک ته. خو فقهاو نه مراد لګي موالیک شوافی او حنابلہ دي. ځکه د امام صاحب رحمت الله علیه مسلک مخکې تیر شوی دی. دویم نمبر مسلک کې امام صاحب ندو وای جمهور محدثین متکلمین مراد خوارج معتزله دي او د فقهاو نه مراد احناف او سیوا د نور دي. ندو وای چې ایمان د دریو څه نوم دی: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان او عمل بالارکان. د دې دریو څه نوم دی. یعنی پس لکه په تصدیق همي، اقرار باللسان به همي او دا جنامون دوی چې دا د ایمان پورا ایمان چې نه آی کې دا درې خبرې ضروري چې پسله سره تصدیق بالجنان او اقرار باللسان او عمل بالارکان. بیا د دوی په خپل منځ کې دا خبره تر دا چې امام شافعي رحمت الله علیه او نور فقها چې کوم دي نو دوی چې دا ایمان د اعمال د ایمان د کمال د پاره جز ده. اعمال د ایمان د کمال د پاره جز ده، یعنی ایمان چې کامل کیږي او پوره کیږي نو د هغې لپاره اعمال جندا یو جز ده. او معتزله او خوارج وایي چې د اعمال د ایمان جز ده، یعنی د ایمان په حقیقت کې داخل ده. د ایمان په حقیقت کې دا اعمال چې نه دا پکې داخل دي. پوه شو به نه اني کې سړی ایمان راوړی او اعمال نه کوي نو موږ خو مومن دی. دا دغه چې وای امام شافعي رحمت الله علیه او نور کم فقها دي دوی چې سړی ایمان نه وړی او نیک اعمال نه کوي نو مومن خوده او ایمان کامل نه لري. ځکه چې اعمال صالحه نشته لري. صحیح نشته لري، اعمال صالحه نشته. او خوارج او معتزله وای چې دا اعمال د ایمان جز ده، یعنی د ایمان په حقیقت کې دا اعمال جنه دا داخل دي. گویا کې هغه وایي چې دا ایمان او اعمال دا دوانه یو شی ده. ایمان او اعمال باندې سره ماتن رحمت الله علیه دی خبرې د اشاره کړی دا په دې کتاب کې او دې هم وایي چې دا ایمان او اعمال دا دوانه جدا جدا څه دي. اعمال خو د ایمان د کمال د پاره دغه ده جز ده او د ایمان کامل لپاره جز ده، خو د ایمان د نفس ایمان لپاره جز سرنده اعمال لري. هغه په خبره باندې پوه شئ. ځکه په ایمان کې چې دا کمې زیاتې نه کیږي او په اعمالو کې کمې زیاتې کیږي. نن سړی ویل کنن ما لس رکعات نفل وکړل
او پرون می سلور رکعات نفل کړو ما په اعمالو کې کمه زیاته شو کنه په دې میاش کې مدبر وځي نفلي ونی ولي او بلې تیر میاش کې پنځه وځي نفلي ولي نو دا او په ایمان کې دا دغه نه کې لکه نن چې سړی کوم ایمان دی او د مؤمن د مسلمان د پرون چې کوم ایمان ونه ما کوي ایمان دی کم چې زیاتی کې او کمی کې هغه به ورسره خبر راوند دا په اعتبار د مؤمن به سره ده هغه پوښتنه به نه معنی نو ګوره ایمان او اعمال په ایمان کې کمی زیاته نه کیږي او په اعمالو کې کمی زیاته کیږي نو دوانه د یو بل مغایر شو کنه دوانه د یو بل نس شو جدا جدا شو مغایر شول او قاعده دا چې یو مغایر د بل مغایر جز دی نو ایمان د اعمال د ایمان جزو نه نه پرې خبره مونږ زوره سره لګانو ها دې دې پر پوښوي ګوره یو خو مونږ دا وی کنه مذهب سلورم نمبر مذهب چې نه دا چا نه د جمهور محدثینو او د فقها د مراد سیوا د احناف نه دي او دا دغه نه د متکلمان مراد د اشاعره او علاوه دي خوارج او معتزله مراد دي نو دوی خو یو بجمع باندې مسلک سره چې ایمان د دریو سوزونو دی د چا د دریو سوزونو کم دي تصدیق بالجنان او اقرار باللسان او عمل بالارکان پرې باندې پوښوي بیا دو په خپل منځ کې خبره کوي چې د اعمال صالحه د ایمان د پاره جز دی او کنه لري نو امام شافعي رحمت الله علیه او د نور کوم فقها دي دوی چې د اعمال صالحه د ایمان د کمال د پاره جز دی د نفسي ایمان او د حقیقت ایمان جز نه لري او د معتزله او خوارج وایي چې د اعمال صالحه دا د ایمان حصہ د ایمان د حقیقت بغیر د دین نه څه دقیقي نو چې د ایمان او اعمال باندې یو څه د خوارج او معتزله وایي هغه بری خبره باندې پوښوي مونږ وایو چې دا یو څه نه لري ولی یو څه نه لري ځکه په اعمالو کې کمه او زیاته کیږي او په ایمان کې کمه او زیاته نه کیږي نو دا باندې د یو بل مغایر شو او کوم څه چې د یو بل مغایر وي نو هغه د یو بل جزو نشي جوړېدل په دې خبره باندې پوښوي نو دوه خبرې شو یو دا خبره ده چې اعمال د ایمان د حقیقت جز نه لري اعمال د ایمان د حقیقت جزو بلکې د کمال ایمان د پاره جز ده یو نفس ایمان یو کمال ایمان مؤمن دی او کامل مؤمن نه دی دې باندې پوښوي لکه یو سړی د کلمو ویل دا او نوري چرته نیکی نه کړي نو دا مؤمن خو دې څنګه چې تصدیق باللسان دا تصدیق بالجنان نشته خو کامل مؤمن نه دی چې اعمال صالحه نشته او خوارج معتزله وایي چې لکه سره چې د اعمال صالحه نه کینو لکه د مؤمن هم نه دی او چې ایمان او عمل صالح یو څه او دویمه دا خبره چې په ایمان کې کمه به شی نه کیږي نو دا دوه خبرې بګې نو اولنې خبره ده نه چې په ایمان او اعمال دا اعمال د ایمان د حقیقت جز نه نه اعمال جدا سیز ده او ایمان جدا سیز ده په دې خبره باندې شارح سلور دلیلونه پیش کړی دي نمبر 1 دلیل خدا ده چې د اعمالو مراد چې د افعال د جوارح دي او د تصدیق نه مراد چې د تصدیق قلبي مراد ده او په دوانو کې تغایر د مخ ما ویلو دوانو مغایر دي دوانو د یو مغایر دی یو مغایر د بل مغایر چې نه دغه جز نشي جوړل پرې پوښوي بل په قرآن مجید کې د ایمان په اعمال صالحو باندې عطف کړی شوی دی چې الله په قرآن مجید کې بار فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چې بشکا کسان چې ایمان راوړل او نیک کارونه کوي نو دا ایمان او عمل صالحه دا په یو بل باندې معطوف دي او په یو بل باندې عطف دي او عطف تنه د مغایرت تقاضا کوي تاسو تقاضا کوي مغایرت تقاضا کوي چې لکه دا معطوف جدا دی او معطوفانه جدا ده لکه دیم زما خواته سلمان نه کو زما خواته کامران نه کوي سلمان او کامران نه نو سلمان جدا شي او کامران جدا شي دی کنه بلې خبره باندې پوښوي نو د قرآن مجید کې چې دا ایمان په عمل صالحه باندې عطف شوی دی دې مطلب هم دا دی چې د دوانو کې تغیر د خدا په یو باندې عطف کی کړه دریم دا دی چې الله پاک په قرآن مجید کې دا ایمان د عمل صالحه لپاره شرط ګرځول لري چې ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا چې کوم کسان ایمان او د عمل صالحه کوي
کنارینه کزنانی نو الله پاک به جنت داخله کو شرط ولدا ده چې بسوي مؤمن به شرط ولدا ده چې بسوي نو ایمان شرط وګرځاو او اعمال لاګه د پارسو وګرځیدل مشروط وګرځیدل ایمان شرط وګرځیدو او اعمال لاګه د پارسو وګرځیدل مشروط وګرځیدل او دا اصول دي چې شرط په خپل مشروط کې داخل نوي شرط په خپل مشروط کې داخلو هغه ګوره منغه وای د مانزه لپاره شرط نه پاکواله د جامع ده پاکواله د جامع د مانزه لپاره شرط ده کنه پاکواله د ځای مانزه لپاره شرط ده کنه لیکن مونږ کې دا داخل نه مونږ خو موږ دې ته مونږ وایو چې جامع پاک مونږ دې په مانزه کې ده دې ته مونږ وایو وایو کنه نه وایو بلکې مونږ خدا خو د تکبیر تحریمه نه واخله د سلام پوری خبر نو شرط په خپل مشروط کې داخل نه مشروط په خپل شرط کې داخله نه وي او کم چې د کل د پاره شرط نه هغه د جز د پاره شرط وي نو کدا ته ایمان او عمل صالحه د ځوان یو څه وګڼي چې ته ایمان او عمل صالحه د ځوان یو څه دي نو بیا به د ایمان د عمل صالحه د پاره هم شرط شي او ایمان به د ایمان د پاره هم شرط شي او شرط شی نفسي خو باطل دی هغه پوه شوي دریم نمبر خبره ده دریم نمبر دلیل چې الله پاک د عمل صالحو د پاره ایمان شرط ګرځول دی په دغه آیت کې مې عمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه نو دلته دا ایمان شرط دی د اعمال صالحو لپاره نو ایمان شرط او اعمال صالحای څه شولو مشروط شول او دا قاعده ده چې مشروط په شرط کې داخلو او دام قاعده ده چې اوسې د کل لپاره شرط وي نه د جز لپاره هم شرط وي نو چې دا ایمان د عمل صالحه لپاره شرط شو نو ایمان او عمل صالح ته یو شی نه دی جز لپاره هم شرط شو نو شرط شی نفسي لازمي او دا باطل دي هغه په څه باندې معنی څلورم دغه اعمال د ایمان جزء او د حقیقت کې داخل وي نو بیا بغیر د دین الله پاک دې ته د ایمان نسبت نشو کولای حال لري په قران مجید کې دغه کسان ته هم د ایمان نسبت شوی دی کم کسانو چې اعمال نشته لکه وین طائفتان من المؤمنین تقتل وان طائفتان من المؤمنین قتتلوا فاصلحوا بينهما نو دلګي دا مؤمنان خودو قتال کوي نو قتال کوي دی ول تر دغه نو اعمال صالحه خو نشته ده او ایمان نسبت و تعالی پکړه نو کدا ایمان د اعمال د ایمان جزء او د اعمال د ایمان په حقیقت کې داخل وي نو دغه اعمال نشته ده الله پاک ودی ته مؤمنان نه ویلي نه الله پاک ورته مؤمنان ویلي مطلب دا شو چې دا ایمان د اعمال د ایمان په دغه نه ده جزء نه لکه پوه شو به معنی نو دا سلور دلیونه د هغه کسانو دي کم کسان چې لکه د اعمال لره د ایمان حقیقت غني او کم کسان چې اعمال لره د ایمان حقیقت نه غني بلکې د ایمان د کمال د باره شرط غني لکه امام شافعي رحمت نو باو باندې دلیل نه ده لکه پوه شو هغه وایي چې کم کس لکه ایمان راوړل او عمل صالح نشته ده نو مؤمن خدای به الله پاک جنت ته دخول اولی سره نه داخلي نور الله پاک خو جنت ته بیا داخله ولا شي او په دخول اولی سره نشي داخله ولا او چې ایمان او عمل صالح د ځوانه ضروری دي دیو بل جز لکه پوه شو به معنی وګوره کتاب ته دا یو خبره ترن موږ وکړه یو پاتې شول چې ایمان زیاتیږي که کمیږي نو دا خبره ان شاء الله سبا وای چې ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء او کله چې مذهب د جمهور محدثین او متکلمین مراد ما تاسو ویل سیوا د اشاعره او خوارج او معتزله مرادي او د فقها او مراد مواليک شوافع حنابلة مراد دي یعنی د احناف او سیوا دوسوي ان الايمان تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان چې ایمان دا تصدیق د پزله سره جنان د جنان نه جنان او اقرار د جنان سره ته وایي اقرار د بجبی سره او عمل له ارکان سره ارکان اعضاء اشار الى نفي ذلك بقوله واشاره کړي دا مصنف رحمت الله علیه نفي دي ته بقول خپل سره چې فاما الاعمال اي طاعات اعمال یعنی طاعات فهي تتزايد في نفسها دا د خپل ذات په اعتبار سره سګي زیاتیږي والايمان لا يزيد ولا ينقص ایمان زیاتیږي او کمیږي نو ګوره دو خبرې شولې یو دا خبره شوله چې دا ایمان پرې دا اعمال پرې ایمان کې داخل نه دي ولی ځکه چې ایمان زیاتیږي نو او اعمال چې دا زیاتیږي نو دو خبرې شوې یو دا خبره شوه چې دا اعمال د ایمان جز نه ده
او دویم دا چې دا ایمان زیاتیږي کمیږي او دا ایمان زیاتیږي کمیږي نو او اعمال دې اندر زیاتیږي کمیږي نو دوه خبرې وکړي نو نن سبق کې موږ د اولنۍ خبر وکړه چې دا اعمال د ایمان د حقیقت جز نه ده پوه شئ الاول فهاونا مقامان ويدل کې په بعض ایمان کې دوه مقام دي یو دغه مقام ده الاول نمبر 1 دار ان الاعمال غير داخله في الايمان چې دا اعمال داخل نه دي په ایمان کې اعمال داخل نه دي په ایمان کې لما مر ذکر چې رشین من ان حقیقت الايمان هو التصديق چې حقیقت د ایمان چې نه هغه تصدیق ده ولانه قد ورد في الكتاب والسنه او دا یو دا دلیل شوی چې اعمال دا داخل نه دي په ایمان کې ځکه چې دا خبره ته رشیدا چې حقیقت د ایمان دا صرف او صرف تصدیق ده په وجه باندې دی ول مغایر دي ځکه چې اعمال زیاتیږي کمیږي او ایمان چې دا نه کمیږي زیاتیږي دا نمبر 1 دلیل ویم دلیل ولانه قد ورد في الكتاب والسنه عطف الاعمال على الايمان او ویم دا چې وارد شوی دی راغلی په کتاب او سنت کې عطف د اعمال په ایمان باندې كقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چې بشک الله با بشک هغه چې ایمان لري عمل صالح نو دلته ایمان امنوا معطوف عليه او ارفعته مع القطع سرداتي خبر د یقینا بان العطف يقتضي المغايره ځکه چې عطف تقاضا د مغایرت کوي وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه او نوی داخل معطوف په معطوف عليه کې چې معطوف په معطوف عليه کې داخل نوی نو اعمال په ایمان صالح په اعمال صالحه په ایمان کې داخل نه دي الګه په بشوي دریم نمبر وورد ايضا وارد کی بری ایماندارنګي چې جعل الايمان شرطا لصيات الاعمال چې ګرځول لري الله پاک ایمان شرط اعمالو د صحیح کولو لپاره كما في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن جعل كس ایمان راوړل عمل وکړي نه کینا کله نه نه وکړه نه خو شرط ولدار چې سوي مع القطع سرنا قطع یقین نه خبرنا بان المشروط لا يدخل في شرط چې مشروط به داخل نه په شرط کې او دلته مشروط څه ګرځول شوی اعمال او ایمان څه ګرځول شوی شرط مشروط داخل نه په شرط کې لامتناع الشرط النفسي ځکه بیا لامتناع اشتراط الشيء نفسي ځکه یو څه بیا د خپل ځان د پر شرط ګرځي او د خپل ځان د پر شرط ګرځیدل دا ممتنع دي یا لکه پوه پښوی سلورم وورد ايضا والکی بری مندارنګي چې اثبات الايمان عن ترک بعض الايمان اعمال چې بعض اعمال انسان پر خودلې دي سره د دینه هغه د ترک ایمان د سره د دینه هغه د ایمان دار لپاره ثابت کړی شوی كما في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نو ذکر دلګه من المؤمنين ورته ویل چې مؤمنان او اقتتلوا جنگ کوي نو اعمال صالحه نشته سره د دین ورته الله پاک مؤمنان مل دي علامه مره مع القطع سره د یقین دي بانه لا تحقق لشيء بدون ركنه ځکه چې دا خبره متحقق ده چې اوس بغیر د رکن نه متحقق کیږي نو کدا اعمال د ایمان جزء او اعمال د ایمان حصہ وې نو بیا به الله پاک د مؤمنان نه ویلې ځکه چې رکن نشته ده په به شوي وسوي چې ولا يخفى خفينا لا خبر ان هذه الوجوه چې دا وجوه چې کوم بیان کړل الله سرور اعتراضونه حجتا دا حجت علی من باج منه يجعل الطاعات ركنا من حقيقه الايمان چې هغه ګرځوي دل را حقیقت من بحيث ان تارك لا يكون مؤمنا چې کوم کا اعمال صالحه پرې دې مؤمن نه کما هو راي المعتزله لکه څنګه چې دا راي چاله لا على مذهبي نه په مذهب دا لا على من ذهب نه په مذهب دا چې من چتري نه ان دي خبر دا چې ان ركن من الايمان الكامل ابتداء ركن د ایمان کامل بحيث لا يخرج تارك عن حقيقه الايمان په دې سره چې نو دي تاریخ د اعمال صالحه او د حقیقت ایمان نه كما هو مذهب الشافعي رحمه الله وقد سبقت تمسكات المعتزله باجوبتها فيما سبق او مخکې تننده د معتزله چې په کوم خبرو سره دلیل نیول دي سره جوابونه مخکې تیر شوي یا لکه پوخه پښوی ها واړوي